د پاکستان سپریم کورټ د 8 فروری د عام انتخاباتو غیر قانوني ګرځولو خواست خارج کړي او خواست کوونکي پخوانی پوځي افسر بریګیډیر علي خان ته د 15 لک روپو جرمانه ورولې ده. د سپریم کورټ د چیف جسټس خلیفه عیسی په مشرۍ درې کسیزه بیان نن په یاد خواست اوریدنه کړي او نوموړي چیف جسټس پوښتنه کړي چې د علي خان څوک دی. په جواب کې اډیشنل اټارنی جنرال عدالت ته ویلي چې دا د پوج پخوانی بریګیډیر دی او په 2012 کې کورټ مارشل شوی د پوزي قانون لاندې ورته سزا ورکړل شوی و. د ګل پروس سپریم کورټ د انتخاباتو کاله د ګرځولو د پر عدالت ته پښیوي خواست اوریدنه کړي او د خواست کوونکي پخوانی بریګیډیر عدالت ته وړاندې کولو حکم یې کړی. د ریپورټونو تر مخ عدالت په نننۍ اوریدنه کې د خواست کوونکي د غیر حاضرۍ لامل عدالت خواست خارج کړي او علي خان ته د 15 لک روپو جرمانه ورولې ده. عدالت ویلي چې د خواست کوونکي ایمیل ورته ترلاسه شوی ویلي دي چې هغه په بهر ملک دی. د عدالتي حکم تر مخ داسې ښکاري چې خواست کوونکي په مطبوعاتو د خواست خبر خور کړي او ملک یې پرېښودی دی. عدالت ته هم ویلي چې کورټ مارشل شوی تندې د پوج غدا ونه کاروي. په 2012 کې د پاکستان پوج یاد افسر علي خان په ضد د توندرو ډلې حزب التحریر سره د اړیکو په سر کورټ مارشل شو. علي خان د پنجاب د پنډۍ ښار نه په پوج کې د بغاوت خورولو د مارشل لا یا په اقتدار کې د قبضې د خصې په تورونو کې نیول شوی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400